نو زما دا درخواست دی تاسو ورونو د جمعیت لپاره کوشش وکړئ خپل حق ادا کړئ دا جماعت د نجات ذریعہ ده هم په دا دنیا کې هم په آخرت کې أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تایید معلومه ده کہ جمعیت علماء اسلام پیغام اللہ کی زمین پہ اللہ کا نظام اور انسانیت کی خدمت اور علماء دیوبند سلور شعبے تقریبا پکشی کی جوڑ کڑے یو خانقاہ پکشی کی جوڑ کے یو مدارس یو تبلیغی جماعت یو دا جماعت کی جوڑ کے پکشی دا جماعت دا گرد و شیانو باندی آوی دے امیر دے اور گرد علماء کرام اتفاق مولانا فضل الرحمن صاحب باندی دے نو دا پروگرام چلاوان پا گرد و باندی فرض دے این فرض دے نن اگر مش دا پروگرام نہ چلو دلتا دوا یو تاغوتی قوت خپل سسٹم چلائی دجالی قوت چی نہ معلومی شی اور جمعیت علماء اسلام ته جمعیت الاسلام ته پاره کوشش وکړي خپل ترقی ته پاره اور نفاذ شریعت ته پاره جمعیت دایس پروګرام لري دا ستای چې لکه اول د ترقیاتی کارونه د ترقیاتی کارونه چې یو څوک راځي د پیسې خرڅي د خپل جیب څخه نه خرڅي دا دې څوک نه وایي چې دا پیسې ز خپل جیب څخه خرڅوم اگر یو څوک وایي چې دا پیسې ز خپل جیب څخه خرڅوم ته ورته لزره د مدرسې ته خو ورکه دا نظر دا ماجد ته ورکه انته خطبه کیږي دلته چې راسي په روډ باندې ودرېږي وای ما خو 5 کروڑ دلته خرڅ کړي ما خو 10 کروڑ روپے ته درکړي دي نو دا باندې باید عوام باشعور سي هغه کوم پرست خلکو ته او هغه د روس نواز خلکو ته دا وای چروره ستا جماعت هیڅ پروګرام نشته موږ خپل یو مضبوط جماعت لرو یو مضبوطه پروګرام لرو مش د بول چا نظام نه غواړو 8 تاریخ باندې به جواب کوو دغه لپاره به مش راوځو جماعت لپاره به کوشش کوو دا مش باندې فرض دی دا به څوک دا نه وای چې زه یا جماعت سره ناراضم زه ناراضم وګوره کور د نن دوه ورونو ناراضګي کور خو به نه پرېږدي سار به ناراضه ماشام به خوشاله سي واپس اگر کور پرې شي نو کور څه وتلی دی نو ګرد شیانو سره بیا الله تعلق کی نو زما دا درخواست دی تاسو ورونو د جمعیت لپاره کوشش وکړئ خپل حق ادا کړئ دا جماعت د نجات ذریعہ ده هم په دا دنیا کې هم په آخرت کې علماء کرام ناس دي نور ګرد خبرې ته وشولې بس دغه درخواست درته کوم چې جمعیت پیغام ته کور کور ته ورسوي نور خلق پرېږدئ چې یو څوک په قومیت باندې خبره کوي یا علاقیت باندې علاقي سطح باندې خبره کوي ته خپل باشعور خلک یاست خپل هر شی پیژنئ انشاءالله مش جرالو په اقتدار کې جمعیت علماء اسلام راله هیڅوک به مایوسه نه وي دغه رقم چې نن موجوده یو انشاءالله دا مش ایمان دی سبب هم دغه رقم به موجوده یو دغه کسانو سره ناس شینو اور دا علاقې پالیسیان به جوړو کم ځای کې ستاسو د صحت مراکز ضرورت انشاءالله هغه به جوړو چې ستاسو سکول ضرورت هغه به مش درته کوو بیروزګاری خاتمه به پکشي کې کوو پرایویټ سېکټر کې به کوو بد امنی به ختمو منشیات لعنت به درته ختمو دا جماعت ملګری خپل تعلیم یافته خلک دي دا خپل باشعور خلک دي ان شاء الله ته په دا باندې خامه بدوي چې سبا جماعت به راسي ته به نظر انداز سي دا مش مخالف خلق دا خبري شي جماعت چې همیشه کم ځای کې جماعت راغلی دی هغه ځای کې کارونه کړی دي مش بم کوو دغه علماء کرام په سربراهي کې به کوو ان شاء الله مشوره به ستایي ډېر وخت ستایي غناخم ستایي ګردو ملګرو ډېره مهرباني ډېره مننه